بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو قدرمنو ستاسو خدمت کې ابوبکر صدیق خان نن د اسلام آباد د نېشنل پریس کلب مخې ته موجود دی او څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 16 دسمبر 2020 باندې د پی ټی ایم یو ډېر سرګرم شخصیت چې کم دی نو هغه گرفتار کړی شوی دی چې د هغې په وجه باندې نن په ټول ملک کې د سوات نه راواله تر د کراچۍ پورې مختلف ځایونو کې جلسې او سټرایکس وشول. نو هم دغه شانته د اسلام آباد نېشنل پریس کلب مخې ته هم یو غټه جلسه وشوه، میټینګ وشو یا پریس کانفرنس وشو چې پکې محسن صاحب او نور مشران چې کوم ما سره موجود دي دوی پکې شرکت وکړو. سر ستاسو په خیال مین څه وجې کیدی شي چې دومره یو سرګرم کارکون یو شخصیت گرفتار کیدی شي؟ نو دی به څه وجې وي سر ستاسو په مایند کې ستاسو خیال مطابق؟ اول خو ستاسو مننه نه د وطن نو الله دې وکړي چې وطن غږ سي. داسې ته چې علي وزیر نه یو د پی ټی ایم خالص مرکزی مشر بلکې د خپل حلقې د جنوبي وزیرستان امینیم او د پارلیمنت ممبر و چې هغه پارلیمنت ممبر گرفتاری شي په کار ده چې سپیکر ورته آرډر ورکړي او سپیکر آرډر نه بغیر څوک نیولی نشي. خو بدبختي دا ده چې دلته ریاست ټول ادارې پارلیمنت، عدلیه، میډیا ټول ادارې یرغمالې دي او دغه چې کوم گرفتاری وسوه نو نه یو دا چې ښایسې پښتنو یو غږ گرفتاره سو بلکې پارلیمنت هم دا ورښکاره سوه چې که پارلیمنت دا حیثیت دی او موږ اینی ټایم دا خلک اوقات ورښکارولی سو. نو د دې خلاف جدوجہد روان دی او انشاءالله دا نن چې تقریبا 4 ځایونه شي احتجاج وسه پاکستان په مختلفو ښارونو شي، په افغانستان شي، په نورې دنیا شي، نو انشاءالله دا غږ به دغسې جاري او تر څو چې موږ خپل وطن ته امن نه راوړی، خوشحالي او ترقي مو نه راوړی، برابري مو نه راوړی، د خپل وطن مو له دې بدبختیو له دې ولکو نه خلاص کړی نه طریقه به جدوجہد. سر د علي وزیر د فیملی 14 کسان چې کوم دي شهیدان شوي دي نو دې فیملی سره په خاصه توګه باندې داسې زیاتې ولې کیږي؟ یو خدای چې د ریاست چې څومره پلانونه دي یا ګیمونه دي هغې مخې ته چې څوک ودرېږي، بالخصوص په وزیرستان چې د علي وزیر قبیله همیشه ورته درېدلې ده او د خپل وطن یې له دې بدبختیو نه خلاصولو لپاره د ریاست ته وایي چې دا لوبه نه در پرېږدو. نو په دې وجې باندې له اول ورځې فاروق شهید نه واخله تر اوسه پورې تقریبا 19 شهیدان وسو او دا په دې معنا سوي دي چې د ریاست جبر، د ریاست بربریت روانې لوبې ګریډ ګیم ته ریاست نه دی پرېښی او دغه لړۍ روانه ده او تر څو پورې چې پښتانه انشاءالله پښتنو په وطن باندې موږ دا بدبختۍ نه پرېږدو. جی سر اخیری کوېشن درنه کوم، الله دې وکړي چې علي وزیر راپرېږدي خو که راپرې نه غوښتو نو ستاسو به مخکې بیا څه اقدامات وي، څه سټپ به بیا اخلئ مخکې؟ نن خو موږ احتجاجونه وکړه په ټولې دنیا شي، ټول پاکستان شي او روان په 20 تاریخ مو یو احتجاجي غونډه په بنو شي ده او بیا مو په 20 تاریخ یو جلسه په خیبر ایجنسۍ شي ده. هغې نه بعد به بیا موږ په 20 باندې نوی دوم فیز چې کوم دا اعلانوو او خپل عمل به ورکوو. جی قدرمنو بابت لالا مونږ سره موجود دی. سر تاسو د باره کې مختصر لږ شانته څه ووایئ؟ د موږ د علي وزیر چې د خاندان تقریبا 18 کسان شهیدان شوي دي په دې شي کې او د دې د خاندان ډېره لویه قرباني ده د پښتانه په دې تحریک او په جدوجہد کې. اول وار فاروق خان چې په وزیرستان کې دی شهید کړي نو د فاروق خان زه راواخه د اګر د هر وخت د دوی پر کورو د دوی پر کلو باندې حملې د هغه تاسویل د بل کال د پر ګر کلی ګیره کوي. بیا دا اوس پښتنو یې مت وکړي چې طالبان وراغو دی هغه پر شا وتمبول. نو علي چې دی علي دا وخت په دا ملک کې د جمهوریت خبره، د پښتانه د تحفظ خبره، دا نن چې دا د پېښور سکول دی په دې کې احسان الله احسان چې هغه چا واقعه کړې ده، چا دا پیښه کړې هغه د دې په جیل کې و، هغه دی ولمر نیولې دي 3 کاله دی په جیل کې و، بیا چې هغه بعد هغه خلاص و
هغه څنګه خلاص معنا د دې خلاف یو احتجاج او اول خو د دې بچانو خپل خاندان خلکو دا کړی و دا د خاندان خلکو دا احتجاج جوړ کړی و پر دا کې بیا دې دالته نه لکول بیا علي څه ګناه کړی د علي خو د پارلیمنت ممبر دی په پارلیمنت کې هم دا خبرې کوي د څه ویلي دي د کومه د ریاست خلاف داسې جرم کړی دی ریاست خو ګورې دی راولاړ شوي دي په دې ریاست کې د خلکو کنن راواخې په دغه اسلام آباد کې دی داسې قبضې کړي دي چې دوی ته څوک غږ نه د دوی خبره قانون ده او د علي کوم جمهوري خلک خبره کوي داسې دی دا مطلب غلطه ده نو ستا وخت هم کم دی زه دا یایم چې علي بیخي موږ مزاحمت هم کوو او مزاحمت به هم کوو دا موږ داته نسو برداشتولی زموږ قوم چې زموږ خلک به دوی نیسي څه له به نیسي نن به دا لاهور کې جلسه نه وسو تا څوک ونی ټیک دی جمهوري عمل و ښه کار دی موږ یې حمایت کوو ته د علي او محسن کوټې ته میله کوه علي کوټې ته میله کوه منظور کوټې ته میله کوه بل ځای ته میله کوه نو دا بندیز به ختم کړي د علي موږ د دې شي مذمت کوو او تاسو به هم حمایت کوئ د پرس والا میډیا والا په دې کې به له موږ سره حمایت کوئ موږ چې دې نور پر د حکومت چې کوم چینلان دي دا خو یو شی نه ورکوي د پاکستان چینلان نه ورکوي یاره نن نو دا ډېره د افسوس خبره حاجي صاحب تاسو ښه جوور پوه یې جوور پوه شوې والله همدغه شانته لره الله دې وکړي چې علي وزیر ډېر زر تر زر راپرېږدي قدرمنو دا مهال موږ د دوو مشرانو سره خبرې وکړې امید لرو چې به ټیک ټاک یې ورکړي اجازت ابوبکر صدیق خان